السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو ویډیو با ناړوي ویډیو با لازم ګورئ ځکه چې زمونږ د مدرسې چټیانې په 28 رمضان باندې غالبا زمونږ د مدرسې چټیانې شوي دي د هغې نه وروسته بیا مونږ ولا چټیانې ورکړي دي د 4 تاریخه پورې نو ویډیو به لازما ګورئ په دې کې اهم پیغامات دي او اهم د مدرسې کم داخلي چې دي شروع کېږي د هغې شرایط دي نو که چېرې یو ملګری بیا دلته کې زموږ ته داخل آلي او خپل بچی راولي د هغې نه مخکې زموږ تاسو ته پکار دي دا ویډیو په خپله هم وګورئ او کور کې ماشو دغه ته هم ولګئ مشران ته هم ولګئ او کور کې والدین ته هم دا ویډیو ولګوئ او دې لپاره چې بهر ملک کې مسافرونه دي هغه هم دا ویډیو په مینه محبت باندې وګوره په دې باندې عمل وکړئ ډېر مسافرونه بهر دي د هغې بچي دلته کې زموږ سره سبقونه وایي نو په دې وجه باندې مطلب مې دا دی دا ویډیو لازما وګورئ او مخکې شیر کړئ جي څومره دنه کېدی شي او نور پکې اهم دغه پکې هم دي که نه د مدرسې کم ډسپلین حواله کم خصوصیات هغه پکې هم نشر کېږي ښه جي زمونږ د مدرسې چې کم شرایط دي څوک خپل بچي راوستل غواړي د هغې دپاره انتهایي شرایط ډېر ګران هم دي او اسان هم دي اولنی شرط دا دی چې کم مور پلار والدین دلته کې بچي راولي نو 1 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخ په دې دریو کې به کم چې په دې مدرسې کې مخکینی زیاړه طالبان دي دا په دې دریو ورځو کې خپله داخلي کوي او د هغې سره سره به د کور نه کم مشر به خامخ راولي تره به راولي رور به راولي پلار به راولي دا خو د زړو طالبان دپاره یو طریقه شوه دې نه اخوا زمونږ د مدرسې به ترتیب به څنګه د ماسپښین نه وال د مازدیګر به موږ هلته په مدرسې کې به مدرسین ناست وي پارامونه به ډکېږي نو دا خو د زړو طالبانو خبره ختمه شوه دویمه دا ده چې کوم نوي طالبان نه دي نو به ترې په 4 تاریخ باندې راځي 4 تاریخ د ماسپښین نه واله تر د مازدیګر پورې زموږ ته یو ټایم دی او د هغه ماشومان موږ آلو چې هغوی سبق ولا ورځي او دغه انشاءالله په کور کې د هغو ډسپلین برابري تربیت د هغو په کور کې کېږي لکه څنګه چې د زړو طالبانو لکه تربیت روان دی الحمدلله نو دغه انشاءالله به دغه انشاءالله دغه نوي طالبان موږ په دغه یو ورځ کې اخلو څومره به الو صرف 15 ماشومان به موږ الو ځکه زموږ ته انتهایي کسان زیات دي په جومات کې زموږ ته نور ګنجایش نشته چې موږ پکې کلاسونه نور زیات کړو حالانکې واړه ډېر زیات شو غالبا 170 80 نه واغوښتو ماشومان نو دا هم د قوم بچي دي غر کول نه دي کول پکار نو په دې وجه باندې موږ دا مشوره وکړه په خپل منځ کې علما کرام مشوره وکړه استادان کم د مدرسې مدرسین دي د هغو دا مشوره وکړه چې مولانا صاحب نور ماشومان ماخله د هغې وجه دا ده چې نور ماشومان زموږ ته دلته کې په مدرسې کې ځای نشته نو صرف 15 ماشومان هم هغه ماشومان چې هغه په کور کې د هغې تربیت برابر وي خجی دا خو د نویو ماشومانو خبره شوه اوس زموږ د ماشومانو د مدرسې ترتیب څنګه دی زموږ د مدرسې ترتیب دا ډېر ملګري وو یاره تاسو د مدرسه په کم ترتیب باندې ماشومانو په حوالې تاسو لکه د ماشومانو سبقونه وایي ماشومان تربیت کوئ دا په کومه طریقه باندې کوئ نو مختصر د شارټ کر بیانوم چې ویډیو هم غره نشي او تاسو هم بور نه کړئ که نه ځکه چې ستړي شوي به یې که نه ویډیو به ګوره په مینه محبت باندې نو ښه چې زموږ ته چې کله نو د نوی ماشوم راشي د هغې نه اول موږ دا تپوس کوو چې د ماشوم په کور کې تربیت څنګه دی آیا د ماشوم د مور او پلار د نظر لاندې دی او که نه دی یعنې د مور او پلار سره ربط شته او که نه څه زور پرې راولي په دې ماشوم باندې او که نه راولي دا خو یو خبره دویمه خبر دا چې کله موږ دلته کې ماشوم واخلو نو کچ ماشوم چې که په مثال کې 7 کالو 8 کالو یا 6 کالو هغه داسې ماشوم چې هغو سره سبقونه دغه ته نه زده کېږي دا صرف په دې ماحول کې موږ راولو او په دې ماحول کې وګوري چې د ماشومانو تربیت څنګه دی سپینه کپړې ویني تور واسکټ ویني او پټکې ملوث بدل کو تور پټکې ځکه چې واړه ماشومان دي نو سپین پټکي چې دا د ماشومان ته خوند هم کوي او بهر کې د ماشومان څښا کوي زر څښا کېږي نو تور پټکي چې داسې دی هغه ټول یو شان دي نو په هغې باندې لکه دومره ډېر دغمه هم پته نه لګي او ډېر څښا کېږي هم نو ښه جي دا خو بله خبره شوه دویمه دا ده ډېر ملګري دا تپوس کوي یاره قار صاحب تاسو مدرسې ترتیب څنګه داسې ترتیب دی هېڅ خفه کېږي مو 2 خبرې من ته راولئ محنت وکړئ د ماشوم ته ماشوم له مینه محبت دا دومره مه ورکوئ چې هغه بیا تا نه هېرېږي نه سبق له راځي خاندې راخاندې هلته دې سبقونه وایي داسې ماشوم له به داسې دغه نه ورکوي ازادي نه ورکوي دویمه دا ده چې زموږ د مدرسې ترتیب دا دی الحمدلله چې موږ په میاشت کې کم از کم په 3 تاریخ 4 تاریخ 5 تاریخ باندې موږ د والدینو سره ملاقات کوو ملاقات کو هغه د موبایل په ذریعه شي یا کور ته لاړ شو په ماشوم په والد صاحب پسې یاره ماشوم تاسو نه ولې خراب دی که زموږ نه خراب وي موږ د خپله کمزوري رامخه ته چې موږ په هغې باندې بیا مخکې کار شروع کړو خپله کمزوري ختمه کړو او که لیکن دا ستاسو نه وراني نو د هغې د وجې نه بیا موږ والدین چې د هغو ته خبرې اترې وکړو هغې د وجې نه الحمدلله زموږ مدرسه بیا مخ په وړاندې ترقي هغه کولی شو هغه روانه
دیمه زمونږ د مدرسې د ماشومان ترتیب څنګه دی دې کې زمونږ سره حفظ والا دي قاعدې والا دي ناظرې والا دي ترجمې والا دي حفظ والا دي نو دې وجه نه الحمدلله زموږ دغه شارټ کټ څو خبرې وي نو چې په دې باندې موږ تاسو عمل وکړو نو دغه ښه د داخلي باره کې هم اهم پیغامات او دې سره سره چې کم مدرس وي چې هغه درس وکړه ماته سکون میلاو شي نو تاسو محنت شروع کړئ محنت شروع کړئ کله تاسو محنت شروع کړو تر محنت به خامخا رنګ راوړي دا نه چې یو ماشوم دی هغه کمزوره دی هغې له موږ دکه ورکړو چې اخ خوشه یو ته کنځلې وکړو یا ووهو راووهو یا وړبو راوړبو نو دا به یې دا په وهلو باندې نه کېږي دا دې ته محنت کوئ دې لپاره دعاګانې غواړئ د شپې الله ته پاسئ نو په دې وجه باندې به بیا تاسو ته مسله هم نه وي او د هغې سره سره ماشوم ته هم مسله نه جي دا یو څو خبرې وي نو ویډیو لازما شیر کړئ مخکې ملګرو سره ځکه چې هغه والدین ته هم ورسي چې هغه په بار ملګي دي او د خپلو بچو لکه د هغو تربیت نه هم خبر شي نو د نویو ماشومان دغه 4 تاریخ دی او کم چې قدیم طلبا دي کم چې لکه زاړه طالبان دي هغه د ماسپښین د مانځنه بعد 1 تاریخ ماسپښین د مانځنه بعد 2 تاریخ د ماسپښین د مانځنه بعد 3 تاریخ د ماسپښین د مانځنه بعد په مدرسه کې به هغو ته پارمون میلاویږي ورسره د هغې سره به والدین هم راځي او والدین موږ تپوسونه کوو چې دا ماشوم څنګه دی څنګه نه دی آیا کومه کمزوري ده کومه کمزوري پکې شته نشته پکې نو په دې وجه باندې دغه ټولې خبرې به انشاءالله العزیز بیا هلته کې د هغو سره موږ کلیر کوو نو دا ویډیو وګورئ او په دې باندې عمل هم وکړئ پریکټیکل دې وجه نه بیا تاسو ته مخکې مثلا نه چې کوم نو خبر نو دا ویډیو به په نورو ویډیوګانو ما ډېر شریک کړي بیا هم شکریه او دا ویډیو به لازما شیر کوئ جي دا ویډیو به لازما شیر کوئ چې یو ملګری بیا ماته سعودي نه کال ونه کړي چې یاره مولوي صاحب تاسو موږ ته داسې دغه نه ویلې دغه شان انداز ماته نو بیان کړی کوم ترتیب د مدرسې د هغه نو بیان کړی د هغو دا ګیله به مو ختمه شي الله تاسو ګل ګلزار لري او زما د زړه ګل نه یې الله چېرته مه خفه کوه چې په کوم ځای کې مې الله ګل ګلزار او تر و تازه راته ساته جزاک الله فی امان الله